بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو محصلینو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د نن ورځې درس په سوداګریز احصایه کې 4شپېتم درس مو ده. دغه درس مو هم د تېرو درسونو په ادامې سره ده چې د قیمت شاخصونه مو پیدا کول. نن هم زموږ یو د بحث موضوع د مرکب شاخص قیمت ده. مرکب شاخص قیمت. موږ په تېرو درسونو کې ولوستل چې مرکب شاخص څه مفهوم لري. کله چې دوه یا له هغه زیات متحولونه موږ په نظر کې نیسو او د هغه تغییرات د وخت په اوږدو کې سره معلوموو، دا بیا مرکب شاخص څخه عبارت ده. خو د مرکب شاخص قیمت په دوو طبقو کې، یا د غیر وزني قیمتونو شاخص او د وزني قیمتونو شاخص باندې ویشل شوی ده. خپله دغه مرکب شاخص چې ده دا په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو ته ویل کیږي غیر وزني او بل ته ویل کیږي وزني شاخص. وزني او غیر وزني شاخصو باندې ویشل شوی ده. ښه، وزني څه معنا؟ غیر وزني څه مفهوم لري؟ که اول موږ وایو چې غیر وزني قیمتونو شاخص محاسبې د تولیز فورمول کولی شو چې په لاندې توګه ولیکو. مثلا څنګه لیکو؟ کله چې زه وغواړم چې غیر وزني د مرکب قیمت شاخص پیدا کړم، نو دا مساوي کې آی مساوي کېږي مجموعه دی. مجموعه دی څه شي؟ مجموعه دی پی ان تقسیم پر مجموعه دی پی صفر. او دغه بیا هغه چې ده بیا قیمت اخلي د یو نه تر کا پورې، دا هم قیمت اخلي د یو نه تر کا پورې ضرب دی سلو. په دغه شکل باندې من کولی شو چې غیر وزني مرکب شاخص پیدا کړو. یعنی په دغه کې چې دا پی ان لیکل شوی ده، پی ان دغه پی ان د ان په وخت کې د توکو قیمت ښیي. په ان وخت یعنی نور کلونه چې دي، په کوم کال مو چې غواړو چې د کوم کال لاسته راوړو. او دغه پی صفر چې دا بنسټیز کال مو ده، دا اساس کال قیمت موږ ته ښودونکی ده. او دغه کا چې ده دا په پام کې نیولو سره د توکو شمیر ښیي موږ ته. کا دغه یعنی څو دانې دي، څو یو دوه درې څلور څو توکي دي، د هر یو قیمت موږ ته ښودونکی ده. او آی د قیمتونو شاخص ښودونکی ده. موږ مثال لرو چې د غذایي توکو قیمتونو شاخص چې 1461 کال بنسټیز کال ښودل شوی دی، دا محاسبه کړئ. د دغې لپاره مثلا موږ وایو چې د څو کلونو، د 3 کلونو موږ ته یو اجناس راکړل شوی ده، توکي راکړل شوي دي، د هر یو قیمت راکړل شوی ده، او بیا د هر یو مقدار هم اندازه هم راکړل شوی ده. غواړو چې د دغې پر اساس باندې موږ څه وکړو؟ د قیمتونو شاخص پیدا کړو مثلا. خو په کوم شکل باندې؟ غیر وزني شکل باندې باید پیدا کړم. د غیر وزني شکل باندې مثلا موږ هغه لرو چې کلونه لرو 1468 کال ده. د 1468 کال توکي چې کوم وجود لري په دې کال کې، د توکي کوم چې دي هغه یادات به ولیکو. وریجې دي، وریجې موږ لرو. د غوړي دي او غوښه ده. اوس په دې کال کې موږ ته چې راکړل شوی ده، موږ ته دوه شی، موږ ته هم مقدار معلوم ده او هم قیمت معلوم ده. مثلا قیمت په دې کال کې په 1468 کال کې د وریجو قیمت څومره ده؟ نرخ 115 او اندازه څومره؟ اندازه هم لیکل شوی ده چې 28. په همدې شکل باندې د غوړیو قیمت هم ښودل شوی دی. څومره؟ 160. اندازه یې څومره ده؟ 10. او غوښه څومره ده؟ قیمت یې 180 او اندازه یې څومره ده؟ 14. په عین شکل باندې دلته د 1400 لپاره 9 کال لپاره هم قیمت معلوم ده و هم اندازه یا وزن معلوم ده. اندازه او ده هم
قیمت ده. ښه په 1909 کال کې د وریجو قیمت څومره ول؟ د وریجو قیمت و 125 او اندازه 14 او د غوړیو قیمت 140 او د غوښه قیمت 200 د دې اندازه به څومره وه؟ اندازه یې 9 او دا هم 19 ګرام یا 19 من هر څه چې وي. په 1900 کال کې او یوم کال کې قیمت ده او اندازه ده. ښه څومره قیمتونه څومره ول په دې کې؟ 115 180 او 250. اندازه څومره ده؟ اندازه 140 او شل. او دا خو راکړل شو. اوس چې تاسې د غذایي توکو قیمتونو شاخص د 1988 کال هغه اساس کال ده، دا زموږ اساس کال شو. هغه بنسټیز کال د موږ څومره شو؟ کوم یو ده؟ 1988 کال شو. اوس موږ دا محاسبه کوو د اساس کال لپاره باید موږ محاسبه کړو. مثلا مساوي کیږي د اساس کال په دې کې څنګه موږ محاسبه کولی شو؟ قیمتونه مو د پی دلته په دغه فورمول کې پی چې دا د انم کال یا هر کال چې وي قیمتونه ده او دا د اساس کال قیمتونه دي. اساس کال قیمتونه د څومره دي؟ کوم یو دي؟ دا ده 15 جمع 160 جمع 180 دا د اساس کال هغه قیمتونه دي. ښه اوس چې دغه نظر دې کال ته موږ پیدا کوو. څنګه پیدا کوو؟ 125 جمع 140 جمع 200 دا مساوي کیږي ضرب دی 100. دا مساوي کیږي د 100 سره. اوس کله چې دا زه هغه کوم محاسبه کړم دا مساوي کیږي د هغه سره دا موږ محاسبه کوم 125 140 200 دا چې زه جمع کوم او تقسیم په لاندې کوم عدد چې لاسه راغلی مثلا محصلینو 125 جمع 140 جمع 200 نو دا مساوي کیږي د 100 سره د 415 سره. دا شول لاندې 115 جمع 160 جمع 180 نو دا مساوي کیږي د 100 سره 415 سره ضرب د 100. ښه اوس چې 415 تقسیم پر 415 کم او ضرب د 100 کمه نو دا څه معنی لري؟ 112.04% ده. څه معنی؟ په دې معنی سره چې د اساس کال مو چې 188 ده 1988 کال نیولی او دا کال مو انم کال مو د 1989 سره مو مقایسه کړه نو 100% تغییر پکې راغلی. نو اساس کال خو موږ مخکې په تیر ورځ درسونو کې مو ویل چې دا 100% فرض کوو. موږ کله چې دا 100% دا قیمتونه زموږ 100% فرض شي نو څومره پکې تغییر راغلی؟ په هغه کې وایي 12.04% تغییر پکې راغلی په قیمتونو کې. څومره تغییر راغلی؟ 12 یعنی 100% خو زمونږ هغه شول د اساس کال سره شو. د اساس کال په نسبت نه څومره پکې تغییر راغلی ده؟ 12.04 په اندازه باندې قیمت راغلی. په عین شکل باندې موږ کولی شو چې د 1900 کال لپاره پیدا کړو. اساس کال موږ ته څومره ده؟ دا معلومه شوه چې د اساس کال مو همدا ده د 1415 شول ضرب د 100 ده. دا سره جمع کوم مثلا 140 هغه سره د 115 ده 115 جمع 180 جمع 250 سره. اوس که چېرته دا سره جمع کم نو دا کېږي 350 مساوي کېږي 415 په دې معنا سره چې 115 جمع 180 جمع 250 180 جمع 250 نو دا کېږي 515
515 دا شول نو دا مساوي کېږي 515 تقسیم پر 415 ضرب د 100 اوس کله چې دا زه هغه کوم تقسیم پر 415 کوم او ضرب د 100 نو څومره کېږي 140.09 دا مساوي کېږي د 140.09% څومره پکې تغییر راغلی ده د اساس کال په نسبت باندې او 0.09% پکې تغییر راغلی ده یعنې په دې شکل باندې موږ کولی شو چې دا موږ محاسبه کړو دا و د غیر وزني اوس که چېرته موږ وزني شاخصونه د وزني شاخص نه مخکې دا موږ محاسبه کوو وزني قیمتونو شاخص دا چې مختلف توکي یو شان اهمیت نه لري ځکه چې اهمیت یو له بل سره فرق لري ځینې وخت موږ ته دا اهمیت لري ځینې وخت موږ ته اهمیت نه لري ځینې موږ ته دا اهمیت لري که نه خو دا قیمتونه هم سره هغه لري فرق لري د قیمتونو شاخص د محاسبه کولو لپاره اړینه ده چې د هر توکي ته د همغې توکي د اهمیت د سره د متناسب وزن نسبت ورکړو او د قیمتونو شاخص په وزني شکل سره موږ محاسبه کړو موږ بیا کولی شو چې دې ته د وزني له مخې نه یعنې موږ وزن دلته هغه کوو په دې ځای کې موږ قیمتونه موږ محاسبه کول په دې ځای کې موږ د قیمت پر اساس باندې موږ پیدا کول د قیمت پر اساس باندې اوس چې دویم غیر وزني وزن مو په نظر کې نه نیول او دلته وزني ده وزني شاخص ده دلته موږ وزن هم په نظر کې نیسو مثلا د دغه د وزني قیمتونو شاخص په مورد کې مثلا اول نظر چې ورکړل شوی د الف د لاسپریس شاخص ده هغه لاسپریس شاخص هغه اول شاخص چې په وزني کې د لاسپیرس شاخص ده لاسپیرس شاخص څه مفهوم لري دلته وایي چې د اساس وخت کې اړوند کمیتونه د وزن په حیث د استفادې وړ ګرځي چې فورمول د هغې بیا مساوي کېږي د همدې په نوم باندې د شاخص مساوي کېږي د لاسپیرس شاخص مساوي کېږي مجموعه دی پی ان ضرب د پی صفر پی ان ضرب د پی صفر سره یا کیو صفر سره چون مقدار د وزن ده د کیو صفر سره او دلته هم مجموعه د پی صفر ضرب د کیو صفر سره ضرب د 100 د دغه فرمول پر اساس باندې من کولی شو چې من د لاسپیرس شاخص معلوم کړو د مثال په ډول همدغه مثال مو ده همدا مثال په نظر کې نیسو دلته راځو دغلته یو د همدغې مثال په هغه کې دلته وایي لږ متفاوت دغه مثال سره په نظر کې ونیسئ ګوره اساس کال چې موږ نیسو موږ د اساس کال د هغه سره د اندازې سره د اساس د کال د توکو اندازه باید موږ په نظر کې ونیسو چې د هغې له مخې هغه شي مثلا دلته یو شی چې تاسو ته واضح کوم موږ دا د اساس کال نیولی فرض کړم په دغه مثال کې دا اساس کال ده دغه قیمتونه شول دا برخه قیمت ده اوس دغه برخه چې ده دا وزن شول اوس دلته څه کېږي دلته اوس موږ په دغه ځای کې دغه قیمتونه اخلو د پی ان دا قیمتونه د هر یو دغه قیمتونه موږ اخلو له دې سره چې کوو دا خو اول کې په اساس کال کې د اساس کال سره دا خو سره ضربوو بیا دا له ده سره ضربوو همچنان بیا دغه که چېرته موږ دا وغواړو بیا دا هم له ده سره موږ په نظر کې نیسو د فرمول پر اساس باندې څنګه په نظر کې نیسو لږ متوجه شي مسلې د مساوي کېږي اوس دلته وکړئ چې موږ مجموعه پیدا کړو مثلا د اساس کال مو خو په دې هغه کې هم په دغه مثال کې هم 300 هغه کال نیولی ده 8 او 8 کال اساس کال نیولی ده اوس وایي درته چې د 8 کال په نسبت د 1908 کال لپاره د لاسپیرس قیمت شاخص محاسبه کړئ د 1908 کال لپاره دغه کال لپاره موږ د لاسپیرس هغه قیمت شاخص محاسبه کوو څنګه محاسبه کوو دلته اوس دلته د دغه فرمول پر اساس باندې پی ان څومره ده پی قیمت مو څومره ده پی ان قیمت څومره ده 125 دغه ده ګوره 125
ښه هلته خو ضرب ده که نه ضرب دی د څه شي سره د کیو صفر سره یعنې د اساس کال د توکو وزن سره دی اساس کال 38 دا یو مثبت 140 ضرب دی د چی سره لس سره جمع 200 ضرب دی څه شي سره 14 سره دا شول اوس راشه دلته اساس کال خو زمونږ دا ده دا اساس کال مو ده اساس کال مو کوم کال خو ده 1908 کال ده اوس وایي چې 115 ضرب 38 مثبت 120 ضرب لس جمع 180 ضرب دی 1400 ضرب دی 100 سره دا یې هغه شول اوس کله چې دا ټول موږ محاسبه کړو یعنې دا له ده سره ضرب کړم بیا یې ولیکم دا له ده سره ضرب کړم ویې لیکم دا 200 ضرب د 14 کړم ویې لیکم تقسیم پر 115 ضرب د 38 ولیکو 120 ضرب د 10 ولیکو 180 ضرب د 14 دا ولیکو دا عددونه یو له بل دا درې واړه عددونه بیا یو بل سره جمع کړم دا هم یو له بل سره جمع کړم ضرب د هغه کم سلو کم نو دا مساوي کېږي تقریبا د 100 سره 111 فیصد سره نو دا محاسبه څو سره کېږي د 111 سره هغه کېږي مساوي کېږي څه مفهوم لري اوس اساس کال مو په دغه کې څومره نیولی 100% نو د لاسپیرس د شاخص د قیمت پر اساس باندې څومره تغییر پکې راغلی 11% تغییر پکې راغلی یعنی په کم کال کې په 1909 کال کې 100% تغییر راغلی 11% تغییر راغلی ده ولې 100% خو دا اساس کال نیولی قیمتونه او د مقدار دا د هغه 100% ده او د دې پر اساس باندې هم څومره راغلی 11% تغییر راغلی ده دا د لاسپیرس هغه طریقه وه همچنان که چېرته د پشه شاخص په هغه باندې موږ ورشو د پشې شاخص په نوم باندې چې یو بل شاخص لرو یا بل نوع لرو دلته ب پاشه ده د پاشه شاخص هم د لاسپیرس شاخص په څیر ده په دومره توپیر سره چې د قیمتونو د شاخص په محاسبه کې په انم وخت کې اړوند اندازه د کیو ان په اساس د اساس وخت پورې اړوند او د کیو صفر اندازه پر ځای د وزن په حیث استفاده کیږي څه مفهوم دلته لري د پاشه شاخص د فرمول پر اساس باندې پاشه شاخص فرمول دلته دا مساوي کیږي موږ دلته مجموعه پیدا کوو مجموعه دلته هم من پیدا کوو خو مجموعه د څه شي پی ان او د کیو ان په خپله د کیو ان ګوره د انم د هغه انم کوم یو دوره چې ده د هغې د وزن پر اساس باندې موږ پیدا کوو موږ دلته وایو چې قیمت هغه د پی ان پی صفر ضرب دی کیو ان د کیو ان پر اساس باندې هلته مو فرق څه شو دلته به د کیو هغه د قیمتونه هم چې ضربوو د چی سره به هم ضرب کړو د اساس کال د هغه سره د وزن سره به مو دلته ضرب کړل او دلته وایي چې نه چې تاسې د اساس کال مو هغه واخلئ قیمت خپله دلته ضرب کړه بیا دغه د انم کال چې ده د نور کالونو په نسبت چې دلته دا پیدا کوو د هغه سره مقدار سره وزن کړه ضرب کړه یعنې د اساس کال قیمت د انم کال د هغه سره د مقدار سره وزن کا څه مفهوم لري دلته صرف دغه هغه به زه قیمت به زه واخلم د دغلته به یې ولیکم چې 11% تغییر هغه راغلی ده پکې 11 هغه راغلی دغه مثال به زه دلته حل کړم د پاشه په هغه باندې د فرمول پر اساس باندې د ذکر د فرمول هغه دلته متوجه شي محصلینو څنګه دا پیدا کولای شم په دې فرمول هغه کې اوس موږ دلته ویل چې د پی ان قیمت یعنی د انم کال هغه قیمتونه ضرب د هغه انم کال د مقدار سره ضرب کړه مثلا دلته موږ دا کال د دې په اساس باندې موږ پیدا کوو اساس کال مو د 1908 کال شو او دا د ده سره ضرب کړم دا د ده سره ضرب کړه دا له ده سره ضرب کړم په دې شکل باندې مثلا هلته فرمول مو داسې ده 125 ضرب دی 340 شو جمع 140 جمع او بخد دلته ضرب ده ضرب 9
جمع 200 ضرب 19 دا شول. اوس دلته راشه په هغه کې مخرج کې چې موږ دلته اساس کال نیولی ده د اساس کال قیمت د اخلم دغه قیمت مخکې مو په دې شکل باندې هغه کوو. اوس وایم چې د اساس کال قیمت را اخلم د چی سره ضربوم د دې سره ضربوم د علم کال د هغه سره د مقدار سره ضرب کو. څنګه ضربوم دلته مثلا 115 قیمت ده دلته ضرب د څه شي 14 مثبت 120 ضرب د څه سره د 9 سره جمع 180 ضرب د څو سره د 19 سره ضرب د 100 سره. اوس د ټول حدونه دا وخله یو له بل سره ضرب کا ویلیکا دا وخله د سره ضرب کا ویلیکا منځ کې علامه مثبت ده 200 ضرب د 19 کا ویلیکا په دې ځکه هم 115 ضرب د 14 ویلیکا 120 ضرب د 9 کا ویلیکا 113 ضرب د 19 کا ویلیکا درې حدل لا سره زی دا یو له بل سره جمع کا دا هم له یو له بل سره جمع کا ضرب د 16 کا دا ټول جمع کا دام جمع کا دا تقسیم په 2 ضرب د 16 کا نو د پر اساس د پاشي پر اساس مو هم تقریبا 11% راځي. البته خو هغه لاس راځي تقریبا 11.10 سوده خو چې بیا رونداف کو نو 11% کیږي. نو موږ مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې د پاشا او د لاس پیرس شاخصونه دا دواړه شاخصونه دا یو له بل سره ورته دي خو روان دي فرق کوي. هغه طریقه د فرق لري چې دلته مو څنګه پیدا کړه او هلته مو څنګه پیدا کړ د پاشا پر اساس هم تقریبا یو شان تر راوتل. نو محصلینو دا زمونږ د نن ورځې درس تر بل ورځې پورې چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم تل اباد او خوشحاله اوسئ.